السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په لاهور کې د 2 ورځو ناوې چا ظالمانو تختولې وه او په مور او پلار یې والله هم ډېر زیات ظلم کړی و او ناوې هم ډېره بې دردۍ سره قتل کړې وه. راځئ عزتمندو، دا ناوې ولې قتل کړې وه او دا مور او پلار یې ولې وهلي وو، دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نیوې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدار سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه ټلای نشان وهئ چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. د تپوس هیڅوک نشته دی، د هر چا خپل خوخه ده چې سه وکړل خې وکړل. ظلم حد درجه ته رسیدلې دی. نن په لاهور کې د ناوې 2 ورځې وشولې چې څنګه درېیمه شپه شوه. یو 2 کسان ورته په کول راوختل چې مشینان هم ورساو، تمانچې ورسوي. لومبي یې والله په مور او پلار باندې ډېر زیات تشدد وکړو. د هغه هلک چې اول یې والله په مور او پلار ډېر زیات تشدد وکړو، هغې نه بعد د ناو پسې رالل او دا یې وتښتوله. دا ناو یې ډېره لرې بوتلې وه، یو شاړه ادیره وه، هلته یې دا ډېره زیاته ووهله. د هغې نه بعد یې په تمانچه باندې ویشتله، ډېره بې دردۍ سره یې قتل کړه او ښه ظالمان قاتلان په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا راغلی دی، تفتیش یې شروع کړی دی، خو تر اوسه پورې هغه ظالمان قاتلان لا گرفتار شوي نه دي. پولیس والا په تفتیش کې دي. دعا کوي چې دا ظالمان قاتلان زر تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي. عزتمندو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.